هغه یو مړ شو الله دی وبخي دا هغه بچي بکین نه هغه به وای موږ تاسو بس په هر چا یقین کوو هغه به وای چې جی بخاری شریف کې بس صرف یو سل او 15 احادیث چې دا د قران مجید موافق دي نو ټول مخالف دي استغفار وای مړه صحیح سته بخاری مسلم ترمذی ابو داود ابن ماجه نسائی دا سه نور چې کوم د احادیث او کتب د مشکات دا چې چا لیکلي دي نو هغه دومره رقم کړو چې د قران مخالف احادیث یې وروړل دا احادیث خپل کټګری وي دا صحیح دي دا صحیح لغیره دي دا حسن دي دا حسن لغیره دي دا زائد دي او باغی به هغه کس پويږي چې څوک قابل وي کنه چې د وفاق سند د امتحان سند راوړي د سلورم درجی وي د پنځم درجی وي پنځه پرچی به بس فیل شي او هغه بناست هغه وایي چې قران مجید د بخاری شریف سره موافق تو کو مخالف ته چې هغه بخاری شریف خپل په اخیری درجه کې وي ته په سلورم درجه کې نو ته بس پته لګي چې یو کس په نهم کلاس کې سبق وي نو هغه جس جوړ شي هغه انجینیر کېدی شي داسې کېدی شي چې یو کس په نهم کې سبق وي نو هغه ډاکټر کېدی شي دا افسوس خبره ده نن خو انجینیر نه لګي چې ډاکټر ته مشوره ورکړي او ډاکټر نه لګي چې انجینیر ته مشوره ورکړي لیکن نن انجینیر هم را پاسي او ډاکټر هم را پاسي او دکاندار هم را پاسي او پټیوال هم را پاسي هغه وایي نه دا مسله داسې نه داسې ده دا حدیث داسې نه داسې ته په حدیث پوهېږي تا ته پته شته د احادیثو ناغه بیا څه وایي ویجی طلاق نه کیږي 50 پیری ورته چې طلاق ته طلاق نه کیږي ولې نه کیږي زه ته نن دا وایم چې امام ابو حنیفه صاحب دا وایي امام محمد صاحب دا وایي امام مالک صاحب دا وایي نه حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درې شیزونه داسې دي درې شیزونه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد چې د هغې توق رشادي او د هغې رشام رشادي هغې کې څه دي الطلاق یو پکې طلاق دی بس چې تا ووې بس طلاق وشو د دې وجه نه اکابر وایي چې ستا د خولې نه اسم د طلاق لفظ وي نو عالم له لاس د خپل نکاح تجدید وکړه واپس خپل نکاح تاسه کړه او چې یو ځل د خولې نه طلاق لفظ ووته نو بس یو طلاق دنه لاړو دلته مخکې ورځو کې حضرت صاحب له کس رالو ورته وایي چې وي دغسې کور والا ته مې داسې الفاظ ویلي دي نو موږ خو بیا سوچ هم نه کوو چې څو ځله مې دی نو پیر صاحب ورته ویي شپږ ځله دي ویلي که اووه ځله وایي نه جي نه صرف 3 ځله مې ویلي دي صرف 3 ځله مې ویلي جي زیات مې نه دي ویلي اوس خپه مزه واپس راولم سو پوي په غوسه کې طلاق نه کیږي سو پوي نه بس طلاق چې دی وې مته حدیث شریف کې وې بس کو تا په غب کې ویلو کو حقیقتا دی ویلو بس طلاق واقع شو نو لہذا دا درخواست کوم ریکویسټ ته کوم چې څومره هر طبقه سره تعلق ساتي په کور کې د طلاق د لفظ نه استعمالوي دي کې دا مشران نه دا زمانه خو وې دینه تاسو کې قسم دې چې چا په کور کې د طلاق لفظ واغښته نو مشرانو په دا مخ وې زما په کور کې داسې ما وې زما بچي به دا خبره ووري د جرګو مشرانو به داسې کول نو لهذا محترمو په دې شیزونو کې ډېر خیال ساتئ او خصوصا د خور د هغې ورې پتا حق دی او د دې حق باره کې به تپوس کې او تر هغې به الله جل شانه نه معاف کوي پر ورځ د قیامت چې تر کومې پورې تا ته خپل هغه خور په خپله نه معاف کړو د قیامت پر ورځ څوک چاته یو د ذرې برابر د اوري د دانې برابر د روجې د دانې برابر نیکي څوک نه چاله ورکوي نه څوک چاته خپل حق معاف کوي نو په دې کې ډېر احتیاط کوئ د بچو د حق خیال وساتئ د مور د پلار حق خیال وساتئ د دې شیزونو ډېر خیال ساتئ